پرون چې کوم هړتال شو د هغې نتیجه دا راووتله چې 2 روپۍ یونټ چې دی دا یې نور ګران کو 11 پیسې پکې کمې ده خو 2 روپۍ یونټ چې دی دغه یې ګران کو یو څو ورځې مخکې جماعت اسلامي والا هم احتجاج کړو چې کله هغه احتجاج ختم کو نو 4 روپۍ یونټ چې دی هغې د هغې سره ګران کړ 4 روپۍ او 3 روپۍ یونټ چې دی هغې سره ګران شو او ما تاسو ته پرونی ویډیو کوم ویلو چې زموږ څومره عمر دی او کم احتجاجونه شوي دي یا هړتالونه شوي دي نو په هغې کې هغه شی نه دی ارزان شی الټا هغه شی چې دی دا ګران شی دی د سره وجې نه ګرانوي کم هړتال چې وشي کم نقصان چې وشي هغه ټیکسونه هر سره چې دی هغه به د عوامو باندې واپسې راولي که تاسو وایئ چې هر سره ارزان شي د ملک دا سیستم برابر شي د هغې لپاره راوته دي او دا سړي چې دي د دې ملک نه لر کول پکار دي چې دا لر شوي نه نو که دغه شان تاسو احتجاجونه کوئ د دې الټه نقصان دا دی چې یو غریب سړی او هغه کمه دیاړي کوي نو د هغه دیاړي چې د هغه په ورځ باندې ونه لګي که تاسو احتجاج کوئ د هغې د لاس هم د غریب سړي کمه دیاړي چې د هغه په ورځ باندې ونه لګي نو غریب سړي ته چې د دې نقصان وررسي که بجلي ګرانه شي هم نقصان وررسي که تاسو احتجاج وکئ که هړتال وکئ هغه ته هم د هغې سره هغه نقصان چې دی هغه وررسي او د هغې پیدې چې هغو ته نه وررسي بل کم کسان چې د احتجاجونه او هړتالونه کوي هغه د خپلې پیدې دپاره کوي هغه د عوامو دپاره نه کوي تاسو به د عمران خان په حکومت کې کتلې که نه ځای په ځای باندې چې دی احتجاجونه او هړتالونه دا هر سره چې دي دا به کېدل اوس چې دی هغه نه کېږي دغه یو هړتال چې دی دا وشو هغه وړوکی شانتې احتجاج چې دی دا شوی دی نور به هغه هره ورځ و یو ورځ به د یوې پارټۍ و بله ورځ به د بلې پارټۍ ولو چې هغه ټولې بیکاره کړو که نه په هغه وخت کې هر سره چې دي دا ارزان و اوس چې دي 2-3 چونده ګران شوي دي یو تن چې دی هغه هم نه راوځي د هغې خلاف نه د حکومت د ختمېدو خلاف چې دی دا راوځي ولې چې هغو ته پکې خپل سیټونه چې دي دا میلاو شوي دي نو د دې څه پیدا نشته خو تاسو راته ووایئ چې د دغې هړتال پیدا څه وکړه چې 2 روپۍ یونټ چې دی دا ګران شو چې د دې په تر باندې به د هر سره ارزان شي که نه